الرحیم. تر ټولو مخکې ګوره د مولوي صاحب په اجازه یو څو الفاظ تاسو ته زه راووم. تر ټولو مخکې خو ما تاسو ته سبق سټارټ کړی و، خو بیا هم د هغه باوجوده اوله واره موږ په دې کې بسم الله وکړو. د بسم الله د لیکلو بعد بیا به دا معلوموو چې ګوره نن زموږ دا ورځ متعینه وي چې وایي په دا ورځ باندې څوک غیر حاضر دي او څوک حاضر دي. نن ګوره زموږ تاریخ دی 20 صحیح ده 20/03/2025 دا چې دی دا ته عیسوي کال وایي و دا ته چې وایي عیسوي کال. د هغه بعد زموږ دپاره روژه ده 19مه. روژه څویمه ده؟ 19مه ده. او میاشت څویمه ده؟ میاشته نمه ده. میاشته څویمه ده؟ نمه میاشته. ولې نمه میاشته ده؟ تاسو حساب ورته وکړئ. سفر، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک. نو نمه میاشته زموږ دا روانه ده. او په دې کال باندې هم تاسو سره خلاص کړي 1446 1446 کال روان دی. په دې خبره باندې تاسو سره خلاص شو. د هغه بعد زموږ سره نن چې غیر حاضر تعداد دی، غیر حاضر تعداد د موږ سره موجوده دی. غیر حاضر تعداد دی 3 کسان فی الحال موجوده غیر حاضر دي. 3 کسان فی الحال موجوده غیر حاضر دي. نو غیر حاضر بس هغه چې معلوم سي حاضر بخپله معلومیږي. غیر حاضر تعداد 3. او د نن سبق دی د تختی نمبر 1 سے ونسې ګوره تختی نمبر 1 نمبر 1 نمبر 2 او نمبر 4 اجرا. سیسو د تختی نمبر 1 تختی نمبر 2 او د تختی نمبر 4 اجرا تاسو ته بیانېږي. څلور شان تاسو ته نن بیان سو په دې خبره باندې. اوس راځم زه د تختی نمبر 1 خبره کوم چې تختی نمبر 1 وچیش ته وایي څرګند دی. ګوره تر ټولو مخکې خو تختی نمبر 1 باندې زه سر خلاص کم. تختی نمبر 1 تختی نمبر اوله مفردات. مفردات معنی جلا جلا توری. دا خبرې ما تاسو ته بار بار ته دوهراو کړي دي. مفردات مفردات معنی جلا جلا توری. په دې خبره باندې موږ تاسو سر خلاص کړي چې مفردات معنی جلا جلا توری دا څنګه جلا جلا توری. دا رقم دی چې تاسو به دا هر لفظ وینئ. ګوره دغه لفظ ته موږ په تختی نمبر 1 کې وایو الف. چې شو ته وایي؟ الف. ما ته وویله لیکل کېږي دا رقم، ویل کېږي بیا دا رقم. تاسو به ورته متوجه سئ. ویل کېږي دا رقم، لیکل کېږي دا رقم، وایو بیا دا رقم. نو خو اوس ورته وګوره دغه فا ده، زه به الف نه وایم، الف به وایم. دغه فا ده، دغه لام زیر لري، لام زیر لري، زه به وایم الف. د هغه بعد دغه بل لفظ دی و دې ته بیا با وایي. لیکل کېږي دا رقم، ما تاسو ته سبق خلاص کړی دی. لیکل کېږي دا رقم، ویل کېږي بیا دا رقم. اوس تاسو ته وګورئ زه به په دا رقم طریقه باندې نه وایم، په دا رقم طریقه باندې به وایم، با به وایم. یعنی دا شونډان به زما دا خلاص وي، شونډان به زما دا بند نه وي. که زه وایم بې نو دا شونډان بند سو، مجهول سو. دا لفظ مجهول سو. مجهول او معروف باندې ما تاسو ته وختي هم سر د خلاص کړی و چې اوله ورځ موږ تاسو سبق سټارټوئ. ما تاسو ته د سر د خلاص کړی و چې ستا و مخاطب ته د دې پهچان نه وسي چې دا لفظ د ادا کوي که نه کوي ادا، و دې ته مجهول وایي. بس د مجهول معنا ده یو شی نه معلومول، یو شی نه معلومول. د هغه بعد بل لفظ دی و دې ته بیا چې د دغه په شکله ده، شکله خو دا رقم ده خو نقطې یې بدلې سوې. چې نقطې یې بدلې سوې
و دې ته بیا تا ویل کېږي، تی نه ورته ویل کېږي. او دا په لیکلو باندې دا رقم ده، په ویلو بیا دا رقم ده. اوس تاسو ورته وګورئ، سر مو خلاص. دا خو الفاظ هغه الفاظ دي چې موږ اوس وایو، بار بار موږ ویلي دي. د هغه بعد یو بل لفظ دی و دې ته بیا ثا وایي، چې شو ته وایي ثا. ثا په لیکلو باندې دا رقم ده، په ویلو باندې بیا دا رقم ده. تاسو ګرده ورته متوجه سئ، دا لفظ موږ وپېژنئ. اوس به ښه په تسلي باندې دغه یو توری یو دغه توری دا د یو الف په مقدار سره کشیږي. په دې خبره باندې هم تاسو ما سره ولاست چې هغه د یو الف مقدار الفاظ دي، هغه دغه درې توري دي. راځم دغه بل لفظ چې کوم ماته مخامخ لیکلی دي، په دې لفظ باندې به زه اوس سر خلاص کړم چې دا ته بیا چې شوی و دا ته بیا دا ته جیم 5 الفه په مقدار سره کشیږي. د 5 الفو مقدار ما تاسو ته در وښوي چې دغه ګوتې خلاصول یا ګوتې بندول دا د 5 الفو مقدار و. اوس په دې خبره سره خلاصو. د یو الف مقدار چې دی یا ګوته بندول یا ګوته خلاصول و دا ته د چی مقدار وایي؟ د یو الف مقدار وایي. اوس په دې خبره سره خلاصو. نو ویل کېږي څنګه؟ تاسو ورته وګورئ. په دا خبره باندې بیا تاسو ته سر خلاصو. لیکل کېږي دا رقم، ویل کېږي دا رقم. جیم ما دا په دا لفظ باندې سر خلاص. اوس خو دا الفاظ ما سمجاو کو، ما تاسو ته ویلي دي خالي ماضي نن د موري صاحب په نگراني کې زه تاسو ته دا الفاظ درته سمجاوم. دغه تختې ولا تختې نمبر 2 تختې نمبر 2 چې شته وایي؟ تاسو ګرده ورته متوجه سئ. تختې نمبر 2 وایي مرکبات تورو ته. مرکب یعنی ګډ وډ توري. اوس په دې خبره سره خلاصو چې مرکبات څه شته وایي. دغه الفاظ سره یو ځای کول مرکب و چې شته وایي. دغه د تختې نمبر 1 الفاظ سره یو ځای کول و دې ته مرکب وایي. یعنی د یو څه دوه جوړول، د یو څه دوه جوړول یا د یو څه درې جوړول یا د یو څه څلور جوړول و دا ته مرکب توري وایي. یعنی هغه یو تعداد ختمول و دوه ته اړول و دا ته څه وایي؟ مرکب وایي. او دویمه خبره په دې کې مرکبات چې ما دغه الفاظ ویله چې دې ته مرکبات وایي، نو به کم الفاظ سره ملاویږي؟ دغه هر لفظ د یو د بل سره ملاوېدلی سي. ته به دا نه وایې چې خالي با د تا سره ملاویږي، تا بیا د ثا سره، ثا د جیم د دا سره ملاویږي. یا هر لفظ یو د بل سره ملاوېدلی سي. که تا د با سره ملاوي سي، با د ثا سره هم ملاوېدلی سي. دا یې دوې خبرې. درېیمه خبره دا ده چې کوم الفاظ ما دې ته بار بار ویلي دي چې په تختې نمبر 1 کې د یو الف مقدار کش سي، هغه لفظونه په تختې نمبر 2 مرکبات کې هم منوعن هغه رقم ویل کېږي. لکه څنګه چې په چیش کې ویل کېږي په تختې نمبر 1 کې د یو الف په مقدار. کوم الفاظ چې په تختې نمبر 1 کې د 5 الف په مقدار سره کشیږي، هغه لفظونه په تختې نمبر 2 کې بیا د چیش په مطابق باندې کشیږي د 5 الف په مقدار سره. اسانه توري دي. اوس ورته ګورئ لفظ چې شي تاسو داسې ورته وګورئ. لفظ ولیکل سو، ګوره دا توري دي. اوس دغه الفاظ دي، دا ګرده زه در راجلا کوم. هر لفظ در راجلا کوم. دغه اول توري ته چې ویل کېږي؟ با. چې ورته ویل کېږي؟ دا په تختې نمبر 1 کې د یو الف په مقدار سره موږ کش کړی وه. زه به دلته وایم با. څنګه به وایم؟ با. لیکن دا هغه باندې چې په پسې بل لفظ دی و دې ته بیا کاف د 5 الف په مقدار سره موږ په تختې نمبر 1 کې کش کړی. هغه لفظ دلته چې رالی دغه لفظ ته هم د عمر اعتبار شته چې دا لفظ به هم زه د 5 الف په مقدار سره نشوم. دا بل لفظ دی و دې ته بیا تا وایي. دغه په تختې نمبر 1 کې د یو الف په مقدار سره کش شوی و، زه به دلته هم د یو الف په مقدار سره کشوم، تر دې به اضافي نه کشوم. په دې خبره باندې ستاسو سره خلاص شو.
بله خبره ما تاسو ته دا کړې وه چې په تختې نمبر 1 کې 15 الفاظ داسې دي چې هغه د 5 الفو په مقدار سره کشیږي 15 الفاظ داسې دي چې هغه د 5 الفو په مقدار سره کشیږي 12 توري دا رقم دي چې هغه د 1 الف په مقدار سره کشیږي 2 توري دا رقم دي چې نه د 1 الف او نه د 5 الف په مقدار سره کشیږي هغه الف او حمزه اوس هم سره په خلاصو 12 توري دا رقم وو چې هغه د چیش په مقدار سره وو د 1 الف په مقدار سره وو 12 توري واورئ با تا ثا ح خ را زا طا ظا فا بیا د هغه باندې چی شي ها یا دا 12 توري دا رقم دي چې هغه د 1 الف په مقدار سره کشیږي 15 توري دا رقم دي چې د 5 الف په مقدار سره کشیږي وایي اوري هغه الفاظ جیم دا یو دال دال بیا سین شین صاد ضاد عین غین قاف کاف لام میم نون واو پر 15 الفاظ دا 15 الفاظ دا رقم دي چې هغه د 5 الف په مقدار سره کشیږي نو که دغه 15 الفاظ هر ځای رالو که په تختې نمبر 2 کې وو که په تختې نمبر 4 کې وو په 5 کې وو په 6 تر 12 پورې په قرآن پاک کې وو ګرده مکمله دغه 15 الفاظ به تر هر ځای کشي او دغه 12 الفاظ چې پر هر ځای باندې رالو دا به د 1 الف په مقدار سره کشوم یعنی که دا په قرآن پاک کې پر هر ځای باندې مال رالو زه به په هغه طریقه باندې کشوم او بیا د هغه بعد 2 الفاظ دا رقم دي چې نه په قرآن پاک کې کدی راغلي وو نه د 1 الف په مقدار کشیږي نه د 5 الف په مقدار سره هغه پر خپل حال باندې ویل کېږي دا الف او حمزه راځمه څلورمه تختې درېیمه تختې ما درته ویله حروف مقطعات دي د هغه کې زموږ بحث نه دی زموږ بحث په څلورمه تختې کې دی څلورمه تختې به دی لږ اسانه واورو په څلورمه تختې کې خالي دومره پهچان کوو چې دغه الفاظ چې دا کم موږ ته تختې نمبر 4 ویل کېږي و هغه ته حرکات وایي چې شو ته وایي حرکات زبر زیر پیش دا یوه خبره په حرکات کې یوه خبره تاسو دا واورئ حرکات په چی ته وایي زبر زیر پیش دا دویمه خبره په دې کې دا ده چې دا زبر چیرې وي زیر چیرې وي پیش چیرې وي زبر همیشه در لفظ لوړ وي زیر همیشه تر لفظ لاندې وي پیش همیشه در لفظ لوړ وي پیش سره پیچل سوی وي و دا ته دویمه خبره وایي درېیمه خبره دغه د زبر زیر پیش والا الفاظ دا کشیږي نه کشیدل ما در وښول چې کشیدل وچی شته د دا خولې درې قسمه ده خوله پر درې قسمه ده یو خوله چې دا مکمله ما درته ویله داسې بند بیا یو خوله موږ داسې کښېنو لږ ساعت بعد دا خوله پر خپل حال باندې خپله خلاصېږي غاښو په مابینځ کې د یوې ګوتې فاصله راسي یو چې دی موږ به یو چا ته ناره ورکوو موږ وایي دا خوله لږ ازاده کړو نو دغه حرکت چې دی زبر زیر پیش دا د خولې په دا دویمه طریقه باندې ادا کېږي نه په اوله نه په اخره طریقه باندې ادا کېږي نه په اوله نه په اخره طریقه باندې ادا کېږي او بله څلورمه خبره دا ده لفظ به موږ مجهول نه وایو دغه حرکت به موږ مجهول نه وایو معروف به وایو مجهول څه مطلب ما تاسو ته در سر د خلاص کوي مخاطب ته په ذهن کې داسې نه وروستل چې دا لفظ دی وایي شي په لفظ سر نه ورخلاصول و دا ته مجهول تورې وایي معروف هغه دی چې ستا مخاطب اورېدونکی هغه په دې پوه سي چې دا د پلاکی لفظ ادا کړي سر خلاص اوس که دا ټولې داسې وایي
الحمد لله رب العالمین دا ټولې ته وایي دا تاکش کوي نو دغه مخاطب چې ستا اورېدونکی دی هغه په دې شک شبهاتو کې سو چې د دا له بعده واو سته که نسته د دا له بعده واو سته که نسته په دې باندې دې په شک کې واچوئ و دا ته مجهول وایي حرکت به ته مجهول نه ادا کوې معروف به ادا کوې اوس مثل په خلاصو دا ستاسو دپاره د نن د سبقه د دغه درو تختیانو مختصره خلاصه شوه په دې کې یوه خبره بله واورئ چې دغه پر کوم لفظ باندې راسي دا ډېره لازمي خبره ده چې پر کوم لفظ باندې دا حرکت راسي دا حرکت به زه حمزه زبر دا خبره تر مابینځ ختم زه به څه شي وایم هغه آخري تورې به وایم ماته یې ته وویله یو سړی چیرې روان دی بازار ته روان دی نو دی د مابینځ لارې ګرځي نه درته شماري دی څه وایي ته پوښتنه ځینې وکړې وا چیرې روان یې وایي بازار له روان یې دا نه درته وایي چې پر لاره باندې زه ځم په پلانکي ځای باندې سټاپ کوم دغه ځای سه پر پلانکي ځای باندې سټاپ کوم بیا پر پلانکي ځای سټاپ کوم بیا بازار ته رسېږم دا خبره د مابینځ ختم کړي کومه خبره په ذهن کې راولي دا خبره راولي وایي زه باید څه کوم زه بازار ته روان یم په مابینځ کې ګردې لارې راځي نو دا قرآن پاک چې زه وایم زه به دا تر مابینځ دا خبرې ختم کړم حمزه زبر حمزه زبر دا خبره ختم با زبر دا خبره تر مابینځ ختم تا زبر دا تر مابینځ ختم هغه څه وخت ختمیږي هغه ما درته وویل که دا د قرآن پاک دا د تختې نمبر 4 الفاظ موږ داسې وایي ای او پوره دا خوله پر خپل حال باندې ولاړ د ذکر پر ځای ووایو بیا به زموږ دا الفاظ په سمجھ کې راځي که مو د ذکر پر ځای نه ویل بیا به مو دا لفظ په سمجھ کې